खैबर पख्तूनख्वा के د بارانونو دوران د ځاني او مالی زیان رپورټ جاری شوی دی. پی ډی ایم ویلي دي چې حالیه بارانونو دوران خیبر پختونخوا کې 21 کسان په حق رسیدلی دي، 10 کسان جوړل شوي هم دي. رپورټ تر مخه د دوران 50 کورونو ته هم لوی نقصان رسیدلی دی. پی ډی ایم متاثرینو سره د فوري امداد کولو هدایت هم کړی دی. د اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله ویلي دي چې سوات پیښه باندې د وزیر اعلی ډي جی او د ریسکیو خلاف اف آی آر درج کول پکار دي. په افسوسناکه پیښه هر سړی غمجن دی. دا پیښه افت نه بلکې قتل دی او وزیر اعلی قاتل دی. د صوبایي حکومت نه اهلې په وجه دغه پیښه مخې ته راغلې. د پیښور نه سوات پورې 10 منټه کې هلیکاپټر را رسي. د پیښې جوډیشنل انکوایري دی وکړي شي. په صوبه کې د دې خلکو حکومت ختمول جهاد دی او د ډیر تر زره به صوبه کې تبدیلی راشي. لکی مروت وانډه سیمه کې د سکیورټي فورسز ګاډي سره نږدې چاودنه شوې. ذرایع وایي چې چاودنه کې 2 سکیورټي اهلکاران شهیدان او 3 نور جوړل شوي دي. سرچینې وایي چې چاودنه آی ډي ای وه. امنیتي ځواکونو او پولیس سیمه خپله ولکه کې اخیستې او پلټنې پیل کړي دي. لکی مروت وانډه کړه سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ګاډي ډزې کړې دي چې پکې د مقامي امن کمیټې صدر غلام دستگیر او دغه 2 نور ملګري په حق رسیدلي. مقامي سرچینې وایي چې مرحوم غلام دستگیر په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوي لپاره د مقامي رضاکارو سره گشت کولو. داخله وزیر محسن نقوی د بنو دوره کړې ده او د سی ایم ایس کې د ترهګرو حملې دوران جوړل شوي د سکیورټي اهلکارو عیادت کړی دی. په دې موقع وفاقي وزیر د امنیتي اهلکارو حوصلې ستایلي او ویلي دي چې دا کوم قوم بچي چې بهادر وي هغه قوم نه هیڅوک شکست نشي ورکولی. جبل اهلکارانو حوصلې سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې زموږ عزم نور هم مضبوطه شوی دی. لکی مروت کې نامعلومه وسلوالو رڼا امن قومي جرګې اهم غړی غلام دستگیر المعروف فوجي سره د 2 ملګرو په ډزو وژلی دی. پولیس مطابق نامعلومه وسلوالو د هغه وخت دوی په نښه کړل کله چې دوی 2 فریقینو ترمنځ یوې تنازع حل دی لپاره کابل خیل ته روانو. د افسوسناکه پیښه تڼه د حدود وانډه کړه سیمه کې 13 شپه مخې ته راشوې ده. مقتول غلام دستگیر وانډه شهاب خیل امن کمیټې صدر هم و. بدامنۍ خلاف به هر شپه سیمه کې سره د خپلو ملګرو مسلې گشت هم کولو. د نه علاوه د مقتول غلام دستگیر په دمنۍ خلاف یو شمیر جلسې او احتجاجونه هم کړي وو. وینا و افسوسناک خبر شامل و چرته چې نامعلومه موټرسایکلو سوارو په ریکشا ناترسه ډزې کړي چې پکې یو زنانه په شمول 2 تنان په حق رسیدلي او 2 تنان جوړل شوي دي. ساوی پولیس رپورټ مطابق جهانگیری روډ ټیکنیکل کالج لارې سره نامعلومه موټرسایکل سوار په ریکشا ناترسه ډزې کړي چې له وجې یو زنانه کومې تعلق چې مانیرې سره و او اقبال نومیتن کوم تعلق چې د مانکی لاهور سره و په حق رسیدلی. د ریکشې ډرایور هارون کم چې تعلق د جلبې بلتن یاسر کم تعلق چې د زیدې سره وو جوړل شوي دي. پولیس د پیښې تفتیش شروع کړی دی ولې د معلومه ملزم په تېښته کې بریالي شوي دي. د سوات پارړې سیمه کې د پولیس په چوکۍ لاسي حمله شوې ده چې د پکې د 2 پولیس ځوانان جوړل شوي دي. جبل تنان هسپتال ته منتقل کړي شوي دي ولې په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. 13 شپه د سوات تحصیل بریکوټ په پارړې سیمه کې د پولیس په چوکۍ نامعلومه وسلوالو دستي بم حمله کړې وه چې پکې د پولیس اهلکاران وارث خان او د اسرا جوړل شوي دي. د پیښې وروسته پولیسو لویه نفري موقع ته رسیدلي وه او جبل تنان سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړي وو. د ډي پی او سوات وینا تر مخه نامعلومه وسلوالو پلټنې روانې دي او ډیر ژر به دغه کسان گرفتار کړي شي. هسپتال انتظامیه وایي چې جبل پولیس حالت اوس خطرې نه بهر دی. د خیبر پختونخوا کې د اوسني بارانونو سیلابونو او د لینډ سلایډینګ له وجې تر اوسه مجموعي توګه 21 کسان په حق رسیدلي دي او 10 جوړل شوي دي او 50 کسان کورونو ته زیان رسیدلی دی. پی ډي ایم ټوله صوبه کې د اوسنو بارانونو له وجې د
نقصاناتو ریپورت جاری کړی دی. کوم تر مخه چې د صوبې په مختلفو برخو کې 21 کسان په حق رسېدلي او 10 جبل شوي دي. بلخوا 6 کورونو ته د مکمله توګه تباه شوي دي او 50 کورونو ته جزوي زیان رسېدلی دی. د بارانونو له وجې د بدې پیښې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو سوات، بونیر، دیر، مالکند، چترال، صوابۍ، شانګله، تورغر کې مخې ته راغلي. د پی ډي ایم ټولو متعلقه ادارو ته هدایت کړی دی چې د متاثره کورونو سره د پندستي توګه امداد وکړي شي. د جبلو کسانو ته تر دې دمه غوره طبي سهولیات ورکړي شي. پی ډي ایم وینا وه چې د بارانونو سلسله به د جولای وړاندې نیټې پورې جاري وي او په دې لړ کې د ټولو ضلعي انتظامیو ته د وړاندې څخه د چمتو اوسېدو هدایت جاری کړی شوي دي. پی ډي ایم چارواکو وینا وه چې د هغوی ایمرجنسي اپریشن سنټر هم په مکمل توګه فعال دي او عوام د هر قسمه بدې پیښې اطلاع ورکولی شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله ویلي دي چې په سانحه سوات د وزیر اعلی او د ډي جي ریسکیو خلاف اف آی آر درج کول پکار دي. په دې افسوسناکه پیښه هر سړی غمجن دی. دا پیښه آفت نه بلکې قتل دی او وزیر اعلی قاتل دی. صوبایي حکومت د نااهلۍ په وجه دغه پیښه مخې ته راغلې وه. د پېښور نه سوات پورې 10 منټه کې هلیکاپټر را رسي. د حکومت د سلګرو د ریسکیو لپاره هلیکاپټر ولې نه ولېږلی؟ د پیښې جوډیشنل انکوایري پکار ده او د په صوبه کې د دې خلکو حکومت ختمول جهاد دی. ډیر ژر به صوبه کې تبدیلی راشي. ګوره چې شوي دي کومه واقعه چې شوې ده نو یو خلک وي چې سیلاب راغی، آفت راغی. دا آفت نه دی، دا قتل دی. زه قتل وایم او هر قتل چې نو د هغې قاتل پکاري چې قاتل څوک دی، څوک ذمه دار دی. نو زه دا وایم دا قتل عام چې شوی دی نو د دې صوبې چیف ایگزیکټیو چې دی هغه د دې قاتل دی. دا دې ته کار نه وي چې ته 100 تنه ستا مړه دي، ته ډي سي اخوا کا، ته اے سي اخوا کا، په کار د دې کور ته لاړ شي. نو زه د دې فورم نه دا ډیمانډ کوم چې د دې اف آی آر دی د دې چیف منسټر خلاف وشي. دا کوم قتل عام چې شوی دا یو د اداره جاتي فیلور دی. دلته ریسکیو چې دی د هغې امپلایز چې دي د اسلام آباد د حملې دپاره په زرګونو خلک دی بوځي چې اسلام آباد په قبضه کوي. نن هم ستا 35 ویکلز 35 ګاډي د اسلام آباد په قبضه کې دي د ریسکیو 1122. د پېښور نه دې ته هلیکاپټر په څو ټایم کې را رسي؟ 23 منټ کې را رسي. دا زمونږ د صوبې هلیکاپټر صرف د عمران یا عایشیانو باندې چې کوم خرچه راغله هغه فګر به تاسو سره نه وي او د دې ځای زمونږ خلک مړه کېده هغې پسې هلیکاپټر نه شو راتلی. زه هم د دې صوبې نه د دې جراثیمو خاتمه چې ده دې ته جهاد دی. زه په دې نظر ګورم. زه په دې نظر نه کوم چې ماته د کرسۍ میلاو شي خو ډېر زر تبدیلی به راځي انشاءالله. فیضاګډ بایپاس په افسوسناکه پیښه کې د غفلت او کوتاهۍ له وجې د سخت عوامي دباو په نتیجه کې د ډیپټي کمشنر سوات شهزاد محبوب معطل کړی شوی او د اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ ته د رپورټ کولو هدایت ورته جاری شوی دی. سلیم جان نوی ډیپټي کمشنر سوات تعینات کړی شوی دی. خیبر پختونخوا اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ نه جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوي دي چې ډیپټي کمشنر سوات شهزاد محبوب د اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ ته رپورټ وکړي او د هغه په ځای د سلیم جان نوی ډیپټي کمشنر سوات تعینات کړی شي. په فیضاګډ بایپاس پیښه کې د غفلت له وجې او د سخت عوامي دباو په نتیجه کې صوبایي حکومت د ډي سي د معطلۍ فیصله کړې وه. د نه وړاندې هم د 4 افسران کوتاهۍ له وجې معطل شوي دي چې پکې د 2 اسسټنټ کمشنرز ای ډي سي ریلیف او د ریسکیو 1122 ضلعي انچارج شامل دي. د سوات افسوسناکې پیښې په اړه چیف سیکرټري شهاب علي شاه په مشرۍ کې یوه مهمه غونډه شوې ده چې پکې مهمې فیصلې شوې دي. ترجمان وزیر اعلی وینا تر مخه غونډه کې صوبایي وزیرانو، ایم پی ایز او اعلی افسرانو ګډون کړی و. چیف سیکرټري خیبر پختونخوا شهاب علي شاه په مشرۍ کې یوه مهمه غونډه شوې ده چې پکې صوبایي وزیرانو ته د وزیر اعلی ترجمان، ایم پی ایز او اعلی سرکاري افسرانو ګډون کړی و. ترجمان وزیر اعلی وینا تر مخه اجلاس کې مهمې فیصلې شوې چې پکې د حادثې په ځای کې د پولیسو په غیر موجودګۍ باندې د ایس پی نه وضاحت غوښتل شوی دی. د ذمہوار پر ضد کاروایي فیصله شوې ده او د ریسکیو سامان او آلاتو کمی ختمولو فیصله شوې ده. لایف چیکس او د سولېګلو لپاره د ډرونز خریدارۍ، کشتیانو موجودګۍ او سیند په غاړه د بیریرز نصب کولو احکامات هم جاری شوي دي. سیند په غاړه تجاوزاتو ختمولو لپاره د کاروایي فیصله شوې ده او په قانوني او غیر قانوني توګه د شګو او د بجرې ویستلو باندې
بندیز لګولې شوی دی او بغیر اجازه تعمیر شوي هوټلو خلاف هم کاروایی فیصله شوې ده او د اوبخور محکمې ته د های الرټ اوسېدو پیشګویي او اقدامات یقیني جوړولو هدایت شوی دی. بغیر اجازه تعمیر شوي هوټلې به سمدستي توګه ختمولو فیصله هم شوې ده او د سیند په غاړه جوړ شوي هوټلو لپاره NOC لازمي کړې شوې ده. په دې مهمه غونډه کې ضلعي انتظامیې ته احکامات جاري شوي چې په 3 ورځو کې د تجاوزات ختم کړي شي.